شوی ده نو پای باندې افسوس کوي. دنیا دا د دنیا نظام دی چې کله الله د آدم علیه السلام د نسل سلسله شروع کړه ملائکو عرض وکړو چې یا ربه مخلوق به پیدا کېږي ځمکه به پې تنګه شي دی به ډېر شي. الله ته فرمایل انی جاعل لهم اجلا ما دې له نیټه مقرر کړې ده په دې نیټه به څوک د ځمکې ګډې ته ځي څوک باندې شاته را دي ځمکه به پې نه تنګي. بیا دې عرض وکړو یا رب اذن لا یهنهم عیش یا الله جون به خرابي هر چا سره به د مرګ فکري زر دې که پس ته خو مرم نو د دنیا نظام به ګډوډ شي. الله ته فرمایل انی جاعل لهم عملا ما دې دپاره ګرځولی اوږد امید یشیب ابن آدم یشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل انسان زړیږي په دې کې دوه خویونه زیاتېږي یو حرص یو اوږدوالی د امید. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں د خپل مرګ سو خبر نه دی پروګرام د سلو کالو جوړي د سبا خبر نه چې پل کی خبر نه د پل خبروم نشته چې یو قدم علم بل غستې شم یو قدم والی اړ فیل کی بل قدم چړو نه دغه نظام دی د دنیا. نوح علیہ السلام هغه الله ډیر اوږد عمر ورکړ 9.5 کال قوم ته تبلیغ کړو. ملکوت موت په تدوفات په وخت کې راغې ورته وایي یا طول الانبیاء عمر کیف وجدت الدنیا په پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند دنیا دې څنګه بیا مونته او تویل کدار لها بابانی دخلت من باب وخرجت من باب دنیا میں پشان جو کور لیدا په یو دروازه عالم په بل کې نه لاړم بس کہ دنیا مثال لے وقت ہے آتے ہوئے اذان تو جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آتے ہوئے گئے ورکوٹ پیداشی کی طرف تازان شي کی طرف اقامت شي اچوفات د جنازي منکو شي پدې لګ وخت راتلو مشو او پدې کتلو مشو. دا نظام د الله تعالی دا روان دی پیغمبران له سم دنیا نه سفر کړی دی صحابه کرامو کړی دی ائمو کړی دی سلف صالحینو کړی دی. خدا د دې مرحومي خوش قسمتي و دومره درنه جنازه پکې علماو صلحاو حافظانو قاریانو د دې دومره مخلوق دعاګانې چې کوي سوال کې الله ته د مغفرت د یو بنده دپاره د هغې لوی اجر دی والجمع ارجا فی الاجابتي په جمع کې امید د قبلېدو زیات د چا دعا قابله د قبول دپاره وي. ابن عباس برخوردار وفات شو تپوس یې کوسل کسه برابر شو ویل او جنازه راوباس نو اورېدلي سل که د مسلمان په جنازه جمع شي دوی مغفرت الله هغه بنده ته مغفرت چې کوم دی کوي بل دا سعادت هم دی. حافظ صاحب عالم هم دی حافظ هم دی حدیث کې راغلی دي چې قیامت پر ورځ به حافظ د قرآن ته د 10 کسو د شفاعت اجازت ورکېږي چې کوم واجب الناري حکم د جهنم کې شوی د 10 کسو ویزه به دته ملاویږي او د 40 کسانو ویزه ملاویږي حافظ قرآن دغه ته شهید ته او یو کسو هغه ته به یو کسو ملاویږي. حضرت ابن عباس سے دغه والد سے وفات شوی حضرت عباس سے حضور تر مبارک او حضور به تدیر د قدر په نظر قتل فرمه عم الرجل سنو ابيه د سړي تر مثل د پلار دی بس چې تر نه نو بیا پلار قائم مقام تر قائم مقام د پلار دی. هغه ما ته بخیر تعزیل راتل حدیث کې راغلی دي چې په یو مړي باندې بغم سیوا د دروزونه نه کوي مگر زنانه په خپل سختن باندې چې غم کوي نو دا به سلور میاشتې 10 ورځې د هغې د عدت زمانه ده. خو یو اعرابي راغی باندې چې نو ماته یو 2 شعرونه وویل د ټولو تاجونه ماته ډېره بهتره او د سړی معلومه شو. هغه ماته ویل کن صابرا نکن بک صابرین فانما صبر الرجل صبر الرعیت عند صبر الراس. ابن عباسا تو اوس په قوم کې مشر پاتې شو والد صاحب د وفات شو صبر کوه دا نور خلق د کور ستا رعیت دی
د رعیت صبر د مشر په صبر باندې چې مشر صبر نه کړي رعیت به صبر نه کړي که مشر بې صبره وي رعیت به بې صبره وي. بلې راته دا وویل خیر من العباس اجرک بعده والله خیر منک للعباس. د ستا دپاره د عباس صاحب د وفات په وجه اجر دا د عباس صاحب نه غوره دی. که عباس صاحب جمدی وی تا ته دا مقام نه میلاوېده چې عباس صاحب وفات شو مصیبت باندې صبر وکړه نو تعالی خدای اجر درکړه. او ستا د وجود نه د عباس صاحب د خدای اجر غوره دی. عباس صاحب چې خبر ته لاړ شو هغه اجر شروع شو د هغه د الله د انعاماتو په دې دوه شروع باندې زما انتهایی تسلي وشوله. زه مفي صاحب ته دا وایم خیر من المرحومة اجرک بعدها. د دې مرحومې نه پس ستا دپاره اجر چې کوم دی په دې مصیبت په صبر دا بهتر دی. والله خیر منک للمرحومه او الله اجر د مرحومې لپاره ستانه بهتر دی. دا نازک دور دی. حدیث کې راغلی دی اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامرکم شورا بینکم فالظاهر خیر لکم من بطنها. اے مسلمانانو کله ستاسو حاکمان غورئ شرابیان نه جوارګر نه ظالمان نه رشوت خوار نه او ستاسو غنیان سخیانی غریبانو سره د خیر په کارونو کې امداد کوي او ستاسو کار کور کې باهمیده مشورې وي نو ستاسو له د ځمکې شا د ځمکې د ګېډې نه غوره ده جون غوره دی دا جون دی. واذا کان امراؤکم شرارکم کله ستاسو حاکمان شریران شي ظالمان شي شرابیان شي جوارګر شي رشوت خوار شي نو بیا او ستاسو غنیان چې بخیلان شي د خیر په کار کې مال نه لګي او ستاسو کار اوس پاله شي زنانو ته فبطن الارض خیر لکم من د ځمکې ګېډه دله د ځمکې د شانه غوره ده. دغه جون چې کوم دی دا بیا جون نه دی. دا یو نازک دور دی. د دنیا حالاتو ته وګورئ. حدیث کې حضور یو حدیث کې وفرمایله چې مسلمانانو ستاسو به څنګه حالت وي چې کله ستاسو زنانه نافرمانه شي او اولاد د ځوانان فاسقان بېدینه شي او ستاسو چې کوم دی توجه ټوله دنیا ته شي او جهاد پرېږدئ. یا رسول الله دا به هم کېږي. حضور فرمایي د خدای قسمي چې زما ذاب قبل خود هغه کې دی نه موثق کار کوي هغه به صحیح چې کله اذا ترکتم الامر بالمعروف ونهی عن المنکر په خو امر کول د بدو من کول دا پرېږدئ دا به هم کېږي. اخو ما دې کار کې هغې اهمیت که د دې لاره د دې نه به هم سخت کار کېږي هغه به هم صحیح. اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکره خو ته به د بدو په شان ګورې بد ته خو په شان ګورې که خمل تر جایت که ډېر کم به لاړ شي که بد میدان جایت که چې سپي جنګېږي بیا به ډېر په شوق باندې وله ورځئ. یا رسول دا کار به هم کېږي. حضور دې نه به هم سخت کار کېږي. اذا امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف په بدو باندې به خلقو ته امر کوئ او د نیکۍ نه به یې منع کوئ. دا آخري درجه ده. دې وخت کې به دې قوم باندې یو فتنه را شي داسې فتنه چې مستقل مزاج سړی به پکې حیران وي. دا د حضور پیشنګویي ده. نن سړی په کور کې پامن نه دی په پټي کې پامن نه دی په جنازه کې پامن نه دی په لارې کې پامن نه دی په بس کې پامن نه دی. دا هغه فتنه ده چې دا مسلط دا دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې عرض کوم اوس خو دا مرتبې ته ورسېده چې هغه بد چې کوم دي د هغې ورته حکم کوي یا د خونې منع کوي. اوس زما جیب کې فارس پروت دی. دې علماو پسې څو د ذلن او شیرا هغې پسې چې کوم دی نو ورنټونه راوتي دي شیر علي شاه مولا صاحب پسې راوتی نورالحق مولوي صاحب پسې راوتی دی نور علماو پسې راوتي دي. هلته جرم چې لیکلی دی دی د جهاد متعلق تقریر کوي مطلب جهاد تقریر مه کوه. قرآن پاک کې 9 آیتونه د جهاد دي. سوره قتال مستقل جهاد بهره کې دی. مطلب دا قرآن مه وایه. د چا چې جرم ساده دې مجاهدینو ته دعا کوي خیرې ورته وکړو دعا ته نه کوو. د امریکې پسې بد وایي امریکې ته خیرې کوي. موږ به امریکې ته خیرې هم کوو موږ به دعاګانې هم کوو. دا خو زموږ کار دی. نو اوس دا نوبت دی چې د خونې منع کوي د بد ورته حکم کوي. دا هغه وخت دی چې هر سړی په دې کې حیران دی. دعا ورته وکړئ الله دې مرحومې ذریعہ خبر الله روزه جنت کو ګرځي.
الہ العالمین دا فتنه فسادونه لري کی کدی وطن کې الله امن امان راوړي څنګه د حاکمانو الله توجه دین طرف ته کی ظلمونه مظالمونه الله تعالی بچ کی ډاکټر مجلس کې اج الله ټول جوړو کې خیر واچي خاتمه زنګ د ټولو په خیر کی دې عثمانګان و مرحومي ته صبر جمیل ورکی ربنا تقبل منا انك انت بیاد وکال قبور په حق اللهم اغفر لنا ولهم وارحم علينا وعليهم ونور قبورنا وقبورهم وعظم اجورنا واجورهم ولا تعذبنا ولا تعذبهم بحرمة لا اله الا رسول الله.